السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یاست او د صحت جامې به مو پر تن باندې محترمو ته به دا تصویر په دې ویډیو کې وګورئ چې دا د امریکې ډېر لوی اداکار دی د قدر د دې ماشوم د دې معذوره ماشوم نه پوښتنه وکړه په فری کې دا پوښتنه یې وکړه چې مختلف قسم رنګو والا مختلف قسم زبانو والا مختلف قسم شکلو والا دا څنګه یو کېدای شي دا به څنګه یو ځای وسیږي او د دوی په مابین کې به څنګه اتفاق او اتحاد راځي د قطر ماشوم په جواب کې دا آیات ورته ووایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. الله تعالی فرمایي چې انسانانو ما د یوه نارینه او یوه زنانه څخه پیدا کړي د یوه نارینه او زنانه څخه مې ته پیدا کړي یاست او ستاسې په مابین کې مې قبیلې ګرځولي قومونه مې ګرځولي ژبې مې مختلفې دي رنګونه مې مختلف دي دا د یوه او بل باندې د فخر لپاره نه دي په دې کې ډېر زیات مصلحتونه دي دا د دې دپاره چې ته یو بل پر دې باندې وپېژنې داسې نه چې یوه قبیله پر بلې باندې عزتناکه ده غوره ده بلکې دا صرف ستی د پیچان دپاره چې یو بل ته یې سره وپېژنې دا د پلانکۍ قبیلې سره تعلق لري دا د پلانکۍ قبیلې نه دی دا د فلانکي زبان والا دی دا د فلانکي زبان لیکن د الله تعالی په نیت چې غوره دی او الله تعالی ته چې نږدې دی الله تعالی ته چې محبوب دی هغه سړی دی چې هغه تقوا وکړه او پرهیزګاري اختیار کړه یعنی هر هغه شی چې په هغه کې شبهه د حرامو دی د هغه نه ځان وساتي دغه پرهیزناکه سړی دی دغه الله تعالی ته نږدې سړی دی د الله تعالی ته خوښ سړی نو کله چې د قطر د معذوره هلک دا آیات په جواب کې ورته ووایي د دې حریان ورته ولاړې چې واقع په دې کې شک نشته چې د الله تعالی په نیز باندې غوره انسان هغه څوک دی چې هغه تقوا اختیار کړي هغه سړی الله تعالی ته جنت ای مسلمانانو دغه کفار په خپل کفر کې ډېر تنګ سوي دي زړونه یې خفه او پریشانه او د غمو ډک دي ځکه هر څه مال او دولت الله تعالی ورکړی دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي دنیا د کافر دپاره جنت ته او د مسلمان دپاره قیدخانه یعنی مسلمان په دنیا کې د شریعت امور پایبند دی د دې نه نشي وتلی او کافر هر څه کوی شي ځکه چې په جنت کې څه وغواړي هغه به تا ته میلاویږي نو دوی ته هر څه مال او دولت ورکړی دی د دې نه باوجود دوی تنګ دي خودکشي دوی کوي بېچینه دي بې سکونه دي او چین او سکون دا صرف په مسلمانتوب کې ده او د مینې او محبت او د الفت دپاره چې یو انسان د بل سره مینه او الفت او محبت کوي د هغه دپاره اسلام عظیم سبب دی ډېر غټ سبب دی چې یو د بل سره مینه او محبت او الفت کوي ای مسلمانانو که چیرې نن کفار موږ څه وغواړي موږ به کفار ته کوم شی ورښکاره کړو چې هغه پر هغه وویني او یقیني د اسلام و طرف ته راغب سي او رجوع کوونکي سي او اسلام قبول کړي موږ په خپله مسلماني کې دومره کمزوري راغلي ځکه د فارس مجوسیانو د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک څخه پوښتنه وکړه چې ته د اسلام د حقانیت دعوه کوې چې اسلام برحق دین دی یو داسې شی یو داسې علامه یو شی موږ ته ښکاره کړه چې موږ هغه ووینو د هغه د وجې موږ ایمان قبول خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک ورته فرمایي چې یو زهر قاتل یو پیاله راوړي یو ګیلاس زهر قاتل ماله راوړي یعنی زهر راوړي چې زهر د انسان د زندگی ختمونکی دی انسان په ختمیږي کله چې هغه کفارو په پیاله کې زهر ولا راوړي نو د هغه زهر
په لاس کې ونیوله بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله پر وویله وایي چښله. په بل روایت کې بیا راځي چې صرف پر تندي باندې خوله راله، هغه خوله یې داسې ګوتې په راتېره کړله، هغه خوله یې پر صفا کړله، هېڅ ضرر او تاوان یې نه ور ورسېد. نو کله چې د پاس مجوسیانو دا واقعه ولیدله نو فورا اسلام راوي، ایمان اسلام راوي او کلمه وویله چې واقعي دغه دین برحق دین دی. که چیرې موږ دغه زار وچښو او دغه موږ ته تاوان کوي، لیکن چې ده وچښله او تاوان یې نه وکړي، د الله تعالی نومونه یې پر وویل. ځکه دنیا ټوله زهر قاتل دی پر هغه چې د الله تعالی نوم وویل سي، بیا انسان ته هېڅ ضرر او تاوان نه رسېږي. نن قطر و ټولې دنیا ته ښکاره کړله. ته وګورئ چې د فوټبال مینوال ټول را روان دي او د فوټبال د مینوالو سره سره د اسلام د عقیدې غټ غټ مخور علما ورغوښتي دي چې هغه به دعوت هم چلی، چې په یوه شپه دعوت سره د ذاکر نایک 800 کسو ته الله تعالی ایمان نصیب کړي، 800 کسو ته الله تعالی هدایت وکړي. دا نور مسلمانانو ملکو دپاره هم دا لارښوونه ده چې په تۍ کې هم د فوټبال نړیواله ورځ راځي، باید داسې کردار ادا کړي لکه دغه کم قطر چې ادا کړی دی. دغه د یوې میاشتې پورې به دا سلسله روانه وي، ځکه ډېرو ملکو دا خبره وکړه چې د دې نه دې بایکاټ وشي، ځکه ډېر انسانان د اسلام طرف ته ولاړ. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک به کفار ته دعوت کوي او کفار به نه مسلمانېدله، ایمان به یې نه قبلوي. د الله رسول ډېر پرېشانه دي. نو الله تعالی ورته وفرمیل ای زما حبیبه پر تا باندې صرف رسونګ دی، هدایت کول نه کول دا زما کار دی. ته صرف خبره رسوه، ستا په خبره زه ډېر ګمراه کوم او ډېرو ته هدایت کوم. و څومره چې اسلام راوړي اسلام قبلوي، په دې کې به د غونه پوره اجرونه او ثوابونه الله تعالی د دغه قطر و باچا ته ورکوي، لکه چې دغه کردار ادا کړی د اسلام دپاره ډېره عظیمه کارنامه ادا کړله او ډېر لوی دعوت یې وچلاوه چې په دې دعوت سره الله تعالی ډېر کفار د اسلام طرف ته راغب کړل، د اسلام طرف ته رجوع کوونکي دي او اسلام قبلوي. باید موږ هم داسې جانونه جوړ کړو چې کفار موږ ته وګوري، از موږ افعالو اقوالو کردار ته وګوري